زه چې ګورم هر چاته جاړي ګراني ډېره شوه زیاته جاړي نوکر که جاړي خو مالک د هوټل هم جاړي ملا صاحب پکې قصه د ازل هم جاړي وایي دا حکمت دی ډېره شوه زیاته جاړي ګراني ډېره شوه زیاته جاړي چلتن ګټي یم حیران غشل هم جاړي زکه جړېږم خو چې یو ګټي او لسې خوري هغه خو غرق والا شل تنه ګټي یم حیران غشل هم جاړي قرض مې ورنه کو پردي نه په ژړا لاړو قرض که غواړم د خپل نه نو خپل هم جاړي ځکه جړېږم خو د مړې په جیب کې نه لرمه خو ځان رانه هېر شي چې ته هم جاړې بل هم جاړي لساته به چې ما ته جاړي ګرانې ډېره ښه زیاته دا ګمنام هیرو ولې داسې په چوکیدارۍ کې په نظر راځي دومره چاربیتي غزلي مصنف دومره ښه شاعر صابر استاد نن بیا چوکیدار دی کړی دی حافظ الپورې صاحب وایي چې بس په جاله کې چا نه پېژندلی قدر نشته د حافظ په الپورې کې ما هم په یو شعر کې وایي چې هېڅ په ژوندانه ورله دې خلکو قدر ونه کړو هېڅ په ژوندانه ورله دې خلکو قدر ونه کړو بیا څه کمیلې د صابر په مزار جوړه کړه لیدلی سدي په شارجا او پاجمان کې راکې خپل وطن ته ځو اسنشته دا جي زمونږ په ښکلي پاکستان کې راکې خپل وطن ته ځو سدی پشار جاو پاجمان کی راکی خپل وطن تزو آسنشت داجی زمون بخلی پاکستان کی راکی خپل وطن تزو سهیل باچا یم او راسره ناست صابر استاد دی چې صابر استاد د ډېرې مودې مخکې مونږ یو انټرویو کړی و او نن راله بیا په لاس رالو خو په یو داسې ځای کې چې په هغه ځای کې صابر استاد د دومره لوی کتابونو مصنف شاعر ادیب او بېشماره غزلي چاربیتي لیکلو والا صابر استاد نن دلته په یو مقامي حال کې چوکیدار دی السلام علیکم صابر وعلیکم السلام جی باچا جی مهرباني جی ما درته ډېر ټلیفون نه وکړو خو زما په خیال ستاسو اواز په وګورم نه زما وګونه لږ کاڼه شوي دي هغه چې بیا وګورم نو بیا جواب ورکړم او لکه نه مې واورېدلي جي معافي غواړم خیر دی جی الحمدلله جی الحمدلله صابر استاد چې کله مونږ راځو انټرویو نو یا د شګو په ډیري کې یا د کرش پلانټ کې یا په چوکیدارۍ کې دا ګمنام هیرو ولې داسې په چوکیدارۍ کې په نظر راځي دومره چاربیتي غزلي مصنف دومره ښه شاعر صابر استاد نن بیا چوکیدار دی ولې دراصل خبردار جی باچا جی یو خو ډېر خلک دا خبره نه مني خو لیکن منلي پکار دي یو خو د قسمت خبرې دي لکه الله لیکلي دي بل طرف ته دا شی دی چې ما لکه دا ژوند چې تېر کړی دی په مسافرۍ کې په یو ځای کې په بل ځای کې لکه ما داسې یو پیسه مې نه راسره کړې دي چې خو د دې قوم دپاره یا د دې لپاره مې ورته ویناګانې کړي دي صابر استاد اجمان دی ولیدو شارجه دی ولیدا ستا د مخې دوبۍ جوړه شوه په هغې بلډینګونو کې تاسو کار وکړو پیسې مو په صحیح طریقه انویسټ نه کړې یا دلته څه ماحول داسې نه و ولې تاسو ځان له ښه روزګار ونه کړو اصل خبر دې د وجې چې ما لکه هلته کې ښه روزګار لکه دا دی چې ډرایوري ده نو ډرایور خو ما سره لیسنس هم و خو لکه زما درې خویندې وې وروڼه مې ول ټول ناواده شوي پلار و مور مې و په هغه ورځ کې به په سن 78 کې مونږ 3 روپۍ لکه دغه و د ریالو نو هغې کې به دومره کېدی چې دوی له رالېږه به خپله خورا کال دوه کې لاړ شه راشه نن درته صحیح حساب معلوم دی د ریال او د ډالر چې کوم ځای ته رسېدلی نن خو راته ډېر پته نه چې خو د 140 پورې وایي دا ریال چې کوم دی رسېدلی دی صابر استاد دا راته هم وایي چې د سب ډویژن بریکوټ دا خاوره چې ستاسو ابایي کلی دی ډېر خلک و چې هغه ښه شول ستاسو بچو چې دی سبق ونوي بیا تاسو هغوی باندې دلچسپي ونه ساتله یا ستاسو چې کومې کیسټې وې هغه مارکیټ ته په وخت رانلې تاسو ته ماحول نه و مسټیک د کوم ځای نه دی دا راته لږ ووایه
باچا جي د ټول نه غټه خبره خو دا ده چې د ټول نه غټه غلطي زما خپله ده. زما خپله په دې ده چې ماله پکار چې ما دا مواد چې کوم دی دا سنبال کړی وی دا لکه دغسې ما ته په دغه کې ایوارډونه میلاو شوي دي په امارات کې په مختلف هغه څیزونه هم زما نه چې ما سره نشته هغه هم زما نه ورک شي. لکه دا بنیادي شی دا دی چې زه یو بې پروا غونه سړی یم لکه صابر استاد د دې قوم دپاره تا د مهنګایۍ او تا مختلف د خپله شاعرۍ کې چې دی هغه ټول الفاظ راویستي وو هغه چې دی بیا د ګانو د غزلو په شکل کې مخې ته راویستل. نو دا قوم چې دی ستا د هغه غزلو نه ستا د هغه کتابونو نه ستا د هغه شاعرۍ نه خوند نه لي څه غمې دله کړی چې یاره د صابر استاد هم چېرته تپوس وکړو؟ باچا جي زبردست سوال دی. لکه ډېر کم خلکو داسې دي چې هغوی زما سره لکه تعاون کړی دی زما سره راغلی دی کاغذ سره اوس چې داسې شوی دی خو لکه عام پښتانه چې کوم دی لکه یو خو دا ده چې ما خو تا ته وایي چې زه خو دې په خپله هم څه تمه نه ساتم او په دې خپل غریبه زندګۍ مطمئن او خوشحاله یم. مخکې ما تاسو ته ویلي تاسو یې ورته ولګوئ غریبه زندګۍ دې څه ویلي هم وا څه ول او چې ډېر څه مې ویلي خو چې زه چې ګورم هر چا ته جاړي ګرانې ډېره شوه زیاته جاړي نوکر که جاړي خو مالک د هوټل هم جاړي ملا صاحب په کیسه د ازل هم جاړي وایي دا قسمت دی او چې لسې خوري چې یو ګټي او لسې خوري هغه خو غرق والا شل تنه ګټي یم حیران هغه شل هم جاړي قرض مې ورنه کو پردي له په ژړا لاړو قرض که غواړم د خپل نه نو خپل هم جاړي ځکه جړېږم خو د مړې په جیب کې نه لرمه و ځان رانه هېر شي چې ته هم جاړې بل هم جاړي له ساعته به چې ما ته جاړي ګرانې ډېره ښه زیاته او ګراني خو ده کنده خو بالکل چوکیدارۍ کې څونه پیسې میلاویږي څه 10,000 روپۍ تنخواه راځي 10,000 او څو ګنټې ډیوټي کوم 14 ګنټې نو دلته کې د حال د مالکان او د ملګري خبر دي چې صابر استاد چې دی ځان له یوه پروژه ده چې دنه څه واوري او چې بالکل خبر دی او کله کله پکې کښېني کله پکې راته ووایي دا د هغوی سره خپل ملګري راشي مونږ ته خو ته هغه ټول تقریبا ما پیژني او خدای خوشحاله کړي لکه عزت خاطر ډېر کوي. نو په 10,000 روپو کې د کور هغه چولپې بلیږي څه نه جې زه خو دلته یوازې یم په 10,000 روپو خو د ما هغه خرچه هم نه پوره کېږي دا به ته رسېږي ګرد کم حساب موږ که نه خو لکه خدای پاک چلوي ګزاره بس طریقه باندې چلېږي بس. صابر استاد لکه څنګه په 10,000 روپو کې تاسو شکر وباسئ داسې خلک دي چې هغه په 2 لک روپو تنخواه کې شکر نه وباسي وایي د بچو پیسونه دي میډیکل دي بلا بتر د ګاړو د پېټرولو اخراجات دي د هغوی کرایانې دي نو ټول خلک په فریاد دي. جی بالکل صحیح ده ما خو تا ته وایي چې نوکر که جاړي خو مالک د هوټل هم جاړي باچا جي که نه لکه دا داسې وخت دی لکه اصل کې ما د دې هغه وجه بیان کړی وی چې د هرس دې بلا ته جاړي ګرانې ډېره ښه زیاته جاړي لکه د هرات دې بلا چې دا خلک کموالي دي که نه دې خراب کړي دي. صابر استاد دا خو د اجمان د وخت لیکلی غزلو بیا تاسو چې دی په کیسټ ټایپ کو بیا تاسو کتابونو ته وخېجو نو په هغه وخت کې ستاسو سره دا ګراني تاسو ته مخ و چې داسې یو وخت به راځي که نه هغه وخت کې نه ما خو په هغه وخت کې دا سوچ کوم چې دا ګراني لکه روانه وه که نه یو شی ما مخکې ویله زما ورور هغه ته یاد و ما وی چې لکه چمګاونډ کې خیر دی نه څوک مړه دي نه پشر دي داسې چې راتلونکی وخت د هر سړي دپاره د خطر دی داسې یو شی مې استاد دا مازغه له کمزوري شي بیا زره هغه مثال هغه زوړ کمپیوټر شي نه راځي بیا په مخه چل ولکۍ نه نه راځي عمر جي ما درې کم اتیا کاله عمر نظر برابر دی نظر مې دومره دی چې لکه ښه ګرځېدی راګرځېدی شم کمتي کړی چېرته نه مې دی کړی جي نو او شوګر موګر دا خو نشته الحمدلله نشته جی پیدل ډیر ګرځي او جی پیدل ګرځم او جی دا او مزدوري دي کړي صابر استاد ستاسو لاس چې کوم لاسو چې دینو په اجمان کې مزدوري کړي بیا د لاسو چې د په قلم لیکلي یا کم دا غزلي دا چې کم تاسو مخې ته راغلي دي او دومره لویه شاعري نو کله دا سوچ راغلی چې یاره دا صابر استاد چې د اجمان په هغه رڼاګانو کې او بیا نن چوکیدار نو څه دغه درته کېږي احساسات کېږي چې یاره دا راسره ولیکي ما ته خو احساس په دې نه کېږي باچا چې ما دا سوچ کړی دی چې په دې خپله زندګۍ کې زه مطمئن یم د دې نه علاوه
اوس زما د دې وخت نشته اوس زه چاته دا هم نشم ویلی چې لاس ورته ونیسم چېرې ماله پیسې راکوي دا ستا په نظریه کې نه دی جی او بلکل نه او نه مې دا د دې دغه نه هم څه پیدا نه راغېستې چې زه دا خپله شاعري خرڅه کړم یا د دې سره چې کوم دی نه دغه وکړم خو خالي کتاب مې چاپ کړی دې لپاره چې دا دې خلکو ته پاتې شي او لکه نور دغه نشته دا لکه هر یو شاعر دغه کړی دی حافظ الپورې صاحب وایي چې بات په جاله کې چا نه پېژندلی قدر نشته د حافظ په الپورې کې ما هم په یو شعر کې وایي چې هېڅ په ژوندانه ورله دې خلکو قدر ونه کړو هیڅ په ژوندانه ولا د خلکو قدر ونه کو بیا څه کمیلې د صابر په مزار جوړه کړه صابر استاد چوکیداری خو جو د شپې ثابت شپه رونی جی چرته غل مل یا سراشي او بیا غته پته ولګي چې صابر استاد چوکیدار دی او د غزلی داغله هم موري کنه دی خو تیم په دې بیٹکونو کې خوندونه هلي او دا غل چې غلا کوي د غریب هم خراب شوی نو چرته کې د وړو او د دې غلی معمولی غلی کنه او د سي غړ غله خو بیا چرته د سونې دکان یا بینکونه ماتي نو دغه غل ته چې بیا تو وجره صابر استاد ما خدای دې خوار کبسه کې ما زه به تاسو ته خبر وکړم په دې مخ کورو کې دلته کې یو پیپ د نایکانو هغه پیپ چا پټ کړی دی لکه هغه پیپ پټ کړی نو لکه ما خو ورته خیري هم نه کړي او ما ورته کنځل هم نه کړي خو دلته چې څوک راځي اورېدی خدای غر کا دی خدای میرات کا دته چې کوم دی دا پته نه وي چې دا چا چې کوم دی بدنامي کېږي دلته څوک ناست دي نو ماله ډېره خندا هم کله ټول ورته خیري په خدای یې قرون کا ما ورته خس کې هم څه وایي نه نه وړه دی وړه دی نو کاغل زنګ په دې کیمرا دا وګوري چې ټک کینه سره صابر استاد بدنامي شوی دا خدای دغه کې نو هغه صابر استاد پتلوتلو کې چونکې خبرو خوند کړی دی او ډېرې خبرې مو زړه غواړي چې ستا سره وکړو خو زما هم یوه ګیله راځي لکه د خیبر پښتونخوا حکومت دا وخت خو یو دغه لانچ کړی دی چې یاره کم ګمنام هیروګان چې دي هغه مخې ته راولي او الله دې وکړي چې ستا دا ویډیو دغه اطلاعاتو منسټرۍ ته ورسي یا د وزیر اعلی مخې ته راشي او لږ ډېر ستا راوغواړي او ستا سره چې دی نو څه مالي مدد یا ستا یو زوی په کار کې نو دا وخت د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی که ستاسو د انټرویو اوري ستا زامن هم دي او که یو زوی ته ستا داسې سرکاري جاب میلاو شي یا تا ته داسې څه کار میلاو شي نو دغه الفاظ به ستا سره چې د چیف منسټر ته یا د اطلاعاتو منسټرۍ ته به په کومو الفاظو کې وایي نو زه خو دا وایم چې زما به دې په هر خلکو کې لکه زما همدرد ده او دغه شته داسې خلک کوم څه چې هغه د پی ټي آی څوک کاونسلران دي څوک څه دي او ځینو خلکو کوشش هم کړی دی خو زه دا ما ته ځان بس کاري هغه حبیب جالب چې کوم دی که نه هغه وایي چې لکه خپله لور ته وي او ښځې ته چې که زه مړ شم نو زما په دغه باندې لکه د حکومت نه یو روپۍ نه اخلی خو اوس کم از کم لکه دی وزیر اعلی صاحب دی که ګورنر صاحب دی که دغه دوی لکه مقصد دا دی چې دومره وکړي لکه څومره چې د خلکو له ورکړي دي پیسې مستحق خلکو ته نه دي میلاو شوي چې کم خلک د دې مستحق دي دغه دا باچا دی او کوټې هغه نور دي چې ډېر غریبانان شاعران دي او ډېر ښه لیکن دا شی دوی لکه ورکړی دی خو لکه د دې کې څه تحقیق نه دی کړی چې دا سړی د دې دغه دی قابل دی دته ضرورت دی دله پکار دي نو لکه زه دوی ته دا درخواست کوم چې دوی دغه وکړي لکه دا چانبین دې وکړي یاره د کم خلک حقدار دي هغو له دې ورکړي درنګ جهان مننه صابر استاد را سره یو ځل بیا ناسو د دنه مخکې یو انټرویو شو او دا وخت که مونږ وګورو نو دا هغه ګمنام هیرو دی کم چې اوس چوکیدار دی او د سب ډیویژن بریکوټ په دې خاوره په یو مقامي شادي حال کې چوکیداری کوي دا چونکې زیر تعمیر دی 10,000 روپۍ چې دی د میاشته د دې نه مخکې دی په کراچۍ کې و د دې نه مخکې چې دی په کرش پلانټ کې و صابر استاد ډېر باهمته ډېر حوصلې والا او ډېر خوددار انسان دی د شاعرۍ یو لفظ چې دی هغه که په اوسني دور کې سوچ وکړي چې د نن نه 10 کاله مخکې د عجمان د دوبۍ د شارجه په هغه خاوره باندې خپله شاعرۍ له توام ورکړی چې دلته به خلکو خوندونه د هغه وخت
په کیسټ د ټیپ په ذریعه باندې اوریدل. خو صابر استاز نن ډیر زیات د غربت وخت تیری. د خیبر پښتونخوا حکومت یا د دې علاقې چیف منسټر چې محمود خان دی که صابر استاز راوغواړي او د په حواله د کم بچي چې دا وخت بیروزګار دي او په میلیونو کې په 2000 روپۍ کار کوي او دته د شاعرۍ د مصنفۍ هغه اعزاز ملاو شي نو کم سے کم صابر استاز با په خپل زړه کې په اخر کې د دې وطن مینا د دې وطن د دې صوبې د هرې خاورې د هر لفظ چې د خپلو کتابونو کې په ډېر ښه الفاظو ویلی دی نو نور خلک به هم د دې نه عبرت والي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا شینګردار په ریکورډ ګران ډېر شوه زیاته جاړي ګران ډېر شوه زیاته جاړي. नौकर कजाड़ी खो मालिक द होटल हम जाड़ी नौकर कजाड़ी खो मालिक द होटल हम जाड़ी. हाँ मुला साहिब पके की सादा अजल हम जाड़ी है मुला साहिब पके की सादा अजल हम जाड़ी. आचियो गटियो लसी खुरी अगा खो गरकवा आचियो गटियो लसी खुरी अगा खो गरकवाला. शलतन गटी मेरा नगसल हम जाड़ी शलतन गटी मेरा नगसल हम जाड़ी. कदे यो तनवे खुद चरत तैयार खूरमा आए शलतन गटी मेरा नगसल हम जाड़ी चलतन गटी मेरा नगसल हम जाड़ी. जक जड़ी गम खो दमड़े पजीब की नजरमा जान रानईर्षी चितौम जाड़ी बलहुम जाड़ी अलसाता बची माता जाड़ी ग्रान डेरा श्वज्याता जाड़ी गाज गोरम हर चाता जाड़ी ग्रान डेरा श्वज्याता जाड़ी ग्रान डेरा श्वज्याता जाड़ी.